معزز علماء کرامو او د دغه لوی اجتماع حاضرینو مسلمانانو ورونو، یو وار بیا د دغه مدرسه جامع عبدالله ابن مسعود د ګڼو شمېرو واړو بچیانو دستاربندي ده چې هغې کې حافظان هم دي، تجوید والا هم دي او ناظرې والا. او دا مدرسه ستاسو په دې علاقه کې په دې ګل مقام کې د ګران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا قاری محمد فرید صاحب حفظه الله په محنتونو په کوششونو جوړه شوې ده او شکر د تر اوسه پورې روانه ده او الله دې ولې بقا ورکړي. یو وخت کې دلته زه راغلی وم او موږ د دې مدرسې افتتاح کړی، د دې تیږه مې ښودې وه او یو وخت کې اوس دا تاسو وینئ چې څومره ښکلې غټه مدرسه ده او تقریبا د درس نظامي د فنونو علوم عالیه چې ورته وایي د هغې قسم خدمت هم پکې کېږي. لومبۍ چې زه د چکدارۍ ته راغلی یم، د ګل مقام ته راغلی یم، دا د ډېرې زمانې خبره ده، ډېره پخوانۍ خبره ده، 25 کاله نه مخکنۍ ده. او مردان مولوي صاحب د خدای په قبر انوار نازل کړي، یو ډېر نیک انسان هغه راوستی او ما پسې کلي ته راغلی او زما د ترجمې ختم دی راځي او زه راغلی او یاد مې دي د اخري 3 سورتونو ترجمه مې کړې. بیا راپسې رابطه وکړه، بیا زه چې روان وم بیا یې ویې راځئ به بیا، خو ډېر مې خوښ و. مردان مولوي صاحب ډېر نیک سړی و. نو دا ګل مقام کې د مردان مولوي صاحب ذکر وکړم، سهار هم دا زما کشر دی، زمونږ شاګرد دی، زمونږ دوست دی، حضرت مولانا مفتی محمد یونس صاحب حفظه الله، هغه سره د مردان مولوي صاحب ذکر وکړ. ګل مقام نوم چې اورم را باندې خوږ لګي د هغه د مخه. نو بهر کې زما وروڼو دلته مونږ بنیاد کېښود او یو ښایسته بلډینګ پکې د مدرسې جوړ شو او د هغې باغچې او د هغه بلډینګ فایده هم ستاسو د علاقې دې بچو ته ورسېدل او تر اوسه پورې به بې شمېره کورونو ته د دې مدرسې نه د قرآن شریف رڼا رسېدل او نن هم ګڼ شمېر بچي پکې حافظان شو. زما وروڼو چې کوم دی د دین مدرسه یي، قسم دی دا ټول علاقه پرې روښانه یي او دا مدرسه د دې علاقې د خلکو دپاره د ډېر لوی برکت ذریعه ده. ګوره د دین په مدرسه خوشحاله شي. د دین مدرسه کې څه کېږي؟ د خدای د قرآن خدمت او د پیغمبر د حدیثو خدمت. قرآن شریف خو د خدای پاک خبرې دي کتابي شکل او دینی علوم څه شی دی؟ د قرآن شریف او د حضور پاک د مبارک حدیثو خدمت کې. نو چې کوم ځای کې د الله او د رسول د خبرو کار کېږي او خدمت کېږي، په دغه ځای کې د خدای رحمت نه ورېږي، دا رحمت به ورېږي کوم ځای باندې چې د الله په کتاب کرم نازل نشي، په چا به نازلېږي؟ چې څوک د خدای د قرآن درسونو ته ناست دي او د خدای دین خلکو ته ښایي او الله خپل کرم په دې خلکو نه کړي، پروردګار به یې کوي په چا؟ د مدرسې په وجود خوشحاله شي. بس دا زما ومنئ. زړه کې دا ووایه چې شکر دی چې مدرسه شته. راځئ وروڼو دې مدرسې ته، هسې راځئ که بچي پکې داخل هم نه، هسې راځئ ځان سره یو جارو رالی لږ غوندې پکې وهئ، د دې ماشومانو د حفظ دا څپلی جارو کې، دا صفا کې، مینه وکړئ دې مدرسې سره. قسم دې ځمکه ښکلول په شریعت کې منع دي، جایز نه دي. ګنې دویم چې د مدرسې دا ځمکه مې ښکل کړئ چې په کوم ځای د قرآن د طالب خپله ګیزیم کې دا سړی ښکل کې ښکل چې په کوم ځای د عالم او د حافظ خپله ګي که په شریعت کې جایز وي نو ما به دا ځای ښکل کړی. دا خو ډېر لوی مقام لري طالب العلم د دین.
زه خو یې نه وایم د دواړو جهانو سردار فرمایي ان الملائکة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. فرشتے وزار خور ہیں جن لوگوں کے لیے اللہ کے مقرب ترین مخلوق و فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، ان لوگوں سے قیمتی لوگ اور کون ہوں گے؟ بڑی خوشحال ہے. او د دین مدرسه دا به نه وه، دا اکثر د علماو ته ویم کار شروع کې، جومات کې شروع کې، قرآن درس شروع کې. دا خلق مسلمانان دي، دا څه کافر خو نه دي، دا خو د خدای بندگان دي، دا خو د رسول الله مبارک امتیان دي. دی به د دین کار کې سره مدد کوي، خو ته به ترې کار هلې، ته کار شروع که، مدرسه شروع که. ډېر ویله چې دا به څوک څه چل به کېږي او مدرسه به جوړه شي او که نه ابادي او امداد به خلک کوي که نه کوي. ته په هندوستان کې جوړی شي، پاکستان کې جوړی، د مسلمانانو په وطن کې دا قوم نه پوهېږي. شکر دی دا پوهېږي، دا ټولې مدرسې هم دا قوم چلی، دا ټولې مدرسې هم دې مسلمانانو جوړې کړې دي. او د چا د وسه به 10 روپۍ کېږي او د چا د وسه به 100 روپۍ کېږي، د چا د وسه به 1000 کېږي، د چا د وسه به 100 روپۍ کېږي. دا جوماتونه، دا مدرسې، دا ټول د مسلمانانو هم تاسو جوړ کړي دي. والله چې تاسو موږ سره امداد ونه کړئ، که موږ ټک کولی شو. خو د علماو برکت به منئ. عالم را مخکې چې جومات جوړو نو خلک راوچت کړي، عالم را مخکې چې مدرسه جوړو نو خلک راوچت. او بل به که خیر وي مولانا صاحب، دا زما ډېر خوښ دی، ښه انسان دی، صالح نیک انسان دی، د سره به تعاون کوي په دې مدرسه، له د اخلاص نه تعاون به کوي. او دلته لږ ځای دی، د ده ورسره اراده ده د جومات دپاره چې دا ځای وانه مدرسې سره شاته دی، دې کې ورسره له د اخلاص نه کومک وکړي، له د اخلاص نه ورسره مدد وکړي، د خدای دپاره کور دپاره اخلي او د مدرسې د هلکانو د منظوم او د دې قوم د مانځه دپاره اخلي. د له د اخلاص نه ورسره مدد کوئ، ښه له د اخلاص نه تعاون به کوئ او علماو قدر عزت به کوئ. خدای به په دنیا کې او په دین کې برکت ایږدي که خیر وي انشاءالله. الله یې دې مدرسې له ترقي او برکتونه ورکړي. مولانا صاحب قاري محمد فرید صاحب په عمر کې دی الله برکت واچوي، او چې چا ورسره اوسه پورې مدد کړی الله دې ولله خیر وکړي. او چې دا څومره مسلمان کله مې درنه ډېر زیات خوشحاله یم، ځکه په ډېر شوق تاسو راغلی او د دې حافظانو د قرآن د دې خو د حافظانو ناظرین والا سره په دې میدان کې ځان شریک کړه. الله تاسو ډېر خوشحاله کړي، الله دې د مدرسو د قرآن خدمت ولري. واخر دعوانا ان الحمد لله.